سوال دا پیدا کیږي چې هغه کومې ښځې دي چې یوه انسان لوس نشي میلولی، یعنی مثلا پیر صاحب دی، تو اجي صاحب دی، تو علامه رسول الله بزرګوار نه معتبر به ته نه وي، خو چې کله ښځې نه بار وغللو ته که صفا وي ټیک دی، خو حضرت یوسف علیه السلام نه زیات صفا ته نه یې هغه معصوم پیغمبر باندې د ګناه تهمت ولګېدلو نه. مجتهدین دا یي چې اگر چې دا میلاد چې کومه ده، دا لیواد چې کومه ده، دوی بلوغ نه مخکې ویلې نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال دا پیدا کیږي چې هغه کومې ښځې دي چې یوه انسان دپاره، یوه نارینه دپاره هغه نامحرمې دي، هغوی سره د لوس نشي میلولی، هغوی ته دا سترګې نشي غړوی. محرمیت که چیرې مو وکسو، محرمیت درو علتو وجې نه د دوو انسانو منځه رڅي. هغو درو علتو نه اول علت چې کومه دی چې هغه وجې نه محرمیت رڅي د یوې ښځې یوه سړي منځه، هغه نسب دی. دویم علت چې کومه دی هغه سبب دی، سبب وجې نه به د یوې ښځې یوه سړي منځه محرمیت رڅي. دریم علت چې کومه دی هغه رضا دی، رضا وجې نه به د یوې ښځې یوه سړي منځه محرمیت وجود کې رڅي. اوس رڅو تفصیل ده. نسب کې هغه کوم کسان دي چې یوه نارینه سره، یعنی هغه کومې ښځې دي چې یوه نارینه سره هغه چې دي محرمې دي، هغوی ته دا سترګې غړوی شي. اول سټیپ کې مو یی د انسان خپله مور چې کومه دی هغه د انسان محرمه دی، او د انسان انیا چاهه مور طرفه وي چاهه پلار طرفه وي، او د انیا اندیشان سره پورته وسیڅه سوره د سلسله پورته چی د ټولې ښځې د انسان چې دي محرمې دي، هغوی سره د لوس میلولی شي، سترګې ورته غړوی شي. دویم سټیپ کې چې کومه دی لور دی، لور چې کومه دی هغه محرمه دی د و انسان کومې المسې دي، چاهې لور طرفه دي چاهې زوی طرفه دي، هغه ټولې د انسان محرمې دي، هغوی سره د لوس میلولی شي او سترګې ورته غړوی شي. دریم سټیپ کې د انسان خپله خور چې کومه دی، د انسان خور هغه د انسان محرمه جوړیږي. څلورم سټیپ کې وریره و خورزه و د هغوی کوم المسې دي هغه د انسان ټوله محرم دي، یعنی محرمې دي، هغوی ته دا سترګې غړوی شي. پنځم سټیپ کې ترور د انسان، چاهې هغه مور طرفه وي چاهې هغه پلار طرفه وي، د تو دپاره محرمې دي، هغوی ته ته سترګې غړوی شي. او دا ترور د تو پلار و د تو مور چې کومې تراندې دي، چاهې پلار طرفه وي و چاهې مور طرفه وي، هغه تراندې تو دپاره محرمې دي. همانداشان د تو نیکه و د تو انیا چې کومې تراندې دي، چاهې پلار طرفه وي چاهې مور طرفه وي، هغه محرمې دي، هغوی ته ته سترګې غړوی شي. رڅو دویم علت مو خیالی و چې دویم علت سبب و، سبب وجې نه ځنه ښځې و انسان سره هغه محرمې جوړیږي. سبب یعنی یو انسان که چیرې واده وکړي، د تو واده وجې نه ځنه داسې ښځې دي چې هغه تا دپاره چې محرمې جوړیږي، هغوی سره ته ازادانه چال چلند کوی شي. هغوی نه اول چې کومه دی تو کومه خوښې دی هغه د تو محرمه دی، او د تو خوښې کومه مور دی هغه اندیشان سره د سلسله پورته اوسئ صورت څي، دا ټولې ښځې د تو لپاره محرمې دي، هغوی سره ته ازادانه چالو چلند کوی شي. او دویم سټیپ کې د انسان پردی لور، مثلا یوې ښځې سره تو واده وکړلو، هغې ښځې سره یوه لور وه مثلا بل شوهر نه، اوس که چیرې دغې ښځې سره تو واده وکړلو، واده نه بعد بیا دغې ښځې سره جما یا وکړله، جما نه بعد دا جلکې چې کومه دی دا د تو محرمه دی، دا اله محرمه دی چې تو دغې ښځې سره جما شوي وي. البته که چیرې دا ښځه اوس غواړي د دغه سړي زوی سره واده کوي، نو دا حرام مؤبده دی، نشي کوی. فقط د نکاح تړلې سره چې کومه دی، یعنی که چیرې اگر چې بعد کې دوی دوه منځه طلاق مسله راغله، دخول مخول اگر چې نه دی شوی، صرف د نکاح تړلې سره دغه سړي زوی باندې دا ښځه چې کومه دی ځان ته کړې وه هغه حرامه دی، حرام مؤبد، د سره د دې واده نه کېږي. دریم سټیپ کې یعنی دویمه خوښې د انسان هغه د انسان محرمه دی، هغه ته انسان سترګې غړوی شي. او څلورم سټیپ کې ننګور د انسان څه واده وجې نه، مثلا د توی زوی کومه ښځه دی چې موږ ته پښتو کې ننګور نه یایو، هغه د انسان محرمه دی. او پنځم سټیپ کې د یوه نارینه دپاره
دغه ښځې زوی طرفه کومې المسې دي هغه تا دپاره محرمې دي، هغوی سره ته ازادانه میل میلاپ کولی شي، هغوی ته ته سترګې غړولی شي. بچو دریم علت چې کوم خیالی و هغه رضا و. رضا یعنی شودو ورکوله، مثلا محلې کې ترو زمانو کې یا عزیزانو کې یوه جلکۍ پیدا شوله، هغه ټیم نتیه شوې وي، هغې جلکۍ مثلا یا مور وفات شوله یا مور کې شودې نه وي، هغه یې راوړله، مثلا تا مور ته یې ویر کړله، نو تا مور چې کومه دی شودې ویر کړلې. خو البته د دپاره شرایط مثلا د شودې چې کومې ویر کوي کم از کم 15 وارې ویر کړي وي، یا د شودې چې ویر کوي پکار دی 2 شوهر نه وي، او د شودې چې ویر کوي پکار دی 5 درپې ویر کړي وي، او منځ کې یو کې بل چې تغذیه نه وي شي، یا مثلا نغان یا پډر مډر بل چې یو کې نه وي خوړلي، او د شودې دوره ویر کړي وي چې دغې بچې ورسره هډوکې مضبوط شوی وي. نو دی وجې نه بیا چې کومه دی که دا شرایط موجود وو، دغې جلکۍ منځه او دغه وړکي منځه، نو هغه بیا محرمیت وجود کې رسي. دا جلکۍ بیا د دغه وړکي رضایي خور دی، د سره د دې واده نه کېږي او محرم دی خپلو منځو کې. د یو شی دلته زه ښیم هغه یعنې ډېر مهم یادی، ګناهان کبیره ونه یادی او ډېر کبیح عمل دی، هغه دا دی چې لیوات. خدای د مولای کائنات سوره منونکې دی، خدای دغه کبیح ګناه نه وسته. لیوات یعنی مثلا د دوو انسانو منځه که چیرې میلاف وشولو، دغه میلاف وجې نه ځنه داسې ښځې دي مثلا د مفعول کومه مور دی، د مفعول کومه انیا دی، مفعول کومه خور دی، د مفعول لور دی، د مفعول لور دی، یعنی المسیح دغه فعیل باندې حرام مؤبد کېږي، یعنی دغه ښځو سره د دغه فعیل بیا واده نه کېږي. خدا نخواسته که چیرې داسې شوي وي چې مثلا یعنی مسالې پاتې ورته نه وه، مثلا دا لیواته شوی و، بیا مفعول خور سره د فعیل واده شوی و، که چیرې مسالې پاتې ورته ولګېده پکار دی فورا یو بل نه جدا شي، کومه رشته دی پکار دی هغه ختم شي. یعنی علما دا یې مجتهدین دا یې چې اگر چې دا میلاد چې کومه دی، دا لیوات چې کومه دی، دوی بلوغ نه مخکې ویلې نه و هم، که چیرې دوی ته پاتې ولګېده پکار دی دوی اوس کې زر و نظر جدا شي. د دغو خبرو که چیرې انسان لحاظ ساتي، نو بیا کومه روزمره زندگی دی د انسان بیا مختلفو مشکلاتو سره انسان روبرو نشي کېدی. کېدی شي اوس کومې محرم چې مو وښیلو، کومې ښځې محرمې مو وښیلې، دوی سره ته په هیڅ عنوان باندې او ته دین هیڅ لحاظ سره اجازت نه درکوي چې دغو ښځو سره ته، یعنی دغو ښځو نه علاوه ته نورو ښځو سره چې هغه نامحرمې دي هغو سره ته لاس میلاو کې. اگر چې ته مثلا تاسو هر یو ټایټل ویلی نه وي، ته مثلا پیر صاحب وي، ته حاجي صاحب وي، ته علامه وي، ته کربلایي وي، په هیڅ عنوان باندې ته نامحرمو ښځو سره لاس نشي میلاوی. یعنی ته به کېدی شي ته وایې چې زه به کېدی شي ډېر معتبر سړی وم، خو رسول الله بزرګوار نه معتبر به ته نه وي. کله چې مکه فتح شوله، رسول الله بزرګوار به د مکې خلکو نه چې تازه مسلمان شوي وو، هغوی نه یې بیعت خستلو، بیعت یې واخستلو، خلک به راتلل رسول الله لاس کې به خپل لاس کې خللو، اقرار به کولو، مسلمان به کېدلو. کله یې ښځو نه بار راغللو، رسول الله حکم وکړلو چې یو ظرف راوړلی شي، هغه بیا اوبو نه ډک کړلی شي، یو طرف ته به رسول الله بزرګوار لاس کې خللو، بل طرف ته به ښځو لاس کې خللو، مختلف اقرار به ونه رسول الله بزرګوار خستلی، هغه ښځه به مسلمانه کېدله. ته به مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام نه به پورته نه وې چې کله غدیر خوم کې رسول الله بزرګوار د هغوی د ولایت اعلان وکړلو، نه رسول الله بزرګوار 3 ورځې خیمه لګولې وه مولا ته د ولایت خیمه، هغې کې به خلک به راتللو، رسول الله بزرګوار ناست و، مولا علی علیه السلام سره به بیعت کولو و د هغه د ولایت اقرار به کولو. خو چې کله ښځو نه بار راغللو، رسول الله بزرګوار حکم وکړلو چې پکار دی یو حوض جوړ کړلی شي، حوض اوبو نه ډک کړلی شي، یو طرف ته به مولا امیر المؤمنین د امامت و د ولایت لاس کې خللو، بل طرف ته به ښځې راتلې، هغوی به لاسونه کې خلل، مولا علی علیه السلام سره به بیعت کولو. البته کېدی شي ځنه کسان دا وایي چې زه خپله صفا یم، خپله لمنه صفا دی، ځکه نه محرمه سره وزم نه وزم هم ماته مشکل نشي کېدی. دا به کېدی شي صفا وي، لمنه به صفا وي، کېدی شي خپله به طهارت لري،
خو کېدای شي طرف مقابل چې کومه د هغه مریض وي هغه به کېدای شي مغریض وي، د دې وجې نه بیا انسان مختلفو مشکلاتو کې گرفتار کېدای شي. او ته که صفا وي ټیک دی، خو حضرت یوسف علیه السلام نه زیات صفا ته نه لکه حضرت یوسف علیه السلام چونکه غلام و د عزیز مصر کور کې وتلو نو وتلو اندا وتل نو وتل چې کومه دی بیا سبب جوړ شولو حضرت یوسف علیه السلام یعنی هغه معصوم پیغمبر باندې د ګناه تهمت ولګېدلو نه هغه نه به ته زیات صفا نه وي. قرآن هم یهی څه وراودته التي هو فی بیتها عن نفسه، یعنی مراوده وکړله هغې، یعنی زلیخا مراوده وکړله هغه چانه چې هغه د دې خونې کې و. مراوده چې کومه دی د یعنی هغه ځای کې استعمالیږي عربی کې چې کله یوه سړي نه یوه انسان ته مانګ کوې دا مانګ ته نه کوې خو بار بار د یوه شي مانګ کوله یوه انسان خو ملایمت سره و ډېرې نرمۍ سره حضرت یوسف علیه السلام باندې بیا د هغې ګناه تهمت ولګېدلو چې پروردګار عالم بیا د هغه د عصمت پروګرام کړی و. نو دې وجې نه پکار دی انسان نامحرمو سره پکار دی وځي نه وځي نه، او دغو حدودو چې کوم دین ښیلی دي دوی پکار دی انسان لحاظ ساتي. که چیرې د دین د حدودو انسان لحاظ ساتي نه سماجی زندگی کې انسان بیا مختلفو مشکلاتو سره رو برو نشي کېدی. پس کوم محرمې ښځې مو وښیلې، کومې نامحرمې ښځې مو وښیلې، دین علاوه نور چې کوم کسان دي هغه نامحرم دي، هغوی سره وتله نو وتله جایزه نه دی، هغوی ته سترګې غړوله جایزه نه دی. پس اندې نن مو نتیجه خلو چې هغه کسان مثلا ترز وای دی، ترورز وای دی، مموز وای دی، یو وخت کې دی د کچېرې نارینه یې وخت کې نه دی، دا ټول کسان چې کومه دي د غیر نامحرم دي، نامحرم نه دي. سماجی زندگی کې تاګ راتاګ کې دوی سه انسان د فردي انسان په کور دی ډېر خیال ساتي. که چېرې د دغو حدودو انسان خیال ساتي بیا خپلې زندگی کې هغه ته مختلف قسم ته مشکلات قتل وغارات او د شیان بیا چې کومه دی دوی نه انسان بیا وریاک کېدای شي او دوی کې انسان گرفتار نشي کېدی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.